چې کله موږ تاسو روټۍ خورو نو موږ تاسو به لاس وینځو په سر کې هم او په آخر کې هم لاس او خوله به وینځو. تاسو چې کله روټۍ خورئ نو بسم الله وایئ، په بسم الله سره شروع کوئ. په بسم الله سره چې ته شروع کړې نو په دغه روټۍ کې به برکت وي، او که چېرې به بسم الله سره شروع نه کړې که نه نو دغه روټۍ کې به تا سره بیا شیطان هم لګي. او دا واقع ما څو پیرې ویلې ده. یو صحابي و نو هغه روټۍ خوړله، هر کله چې هغه روټۍ خوړله لګیا و بس مصروف و په روټۍ کې و. هغه داسې کار وکړه چې د روټۍ دعا د په سر کې نه ویلې دی صحابي. نو د ده نه خو روټۍ دعا یېره وه. نو دا خو حدیثو کې دا هم راځي چې چا نه د روټۍ دعا په سر کې یېري او ده ته بیا په میز کې رایاده شي نو دی بیا دا وایي چې بسم الله اوله واخره. نو صحابي ته هم دا رایاد شو نو هغه په میز کې دعا وایي بسم الله اوله واخره. نو دغه ټایم کې نبي علیه الصلاة والسلام په خندا شو. نبی علیہ السلام ته کتل په خندا شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخندل. نو صحابي ورته وی چې تاسو ولې خاندئ؟ په ظاهره خو داسې د خندا کار نه دی شوی چې تاسو خاندئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زما ملګریه ای زما دوسته وی هر کله چې تا دا روټۍ خوړله نو تا خو دعا نه ویلي، خو چې هر کله تا د روټۍ په میز کې دا دعا وي چې بسم الله اوله واخره نو تا سره شیطان لګیاو. تا چې کله دعا نه ویلې نو تا چې کله روټۍ خوړله هغه هم تا سره لګیاو، هغه هم تا سره لګیاو روټۍ خوړله. او هر کله چې تا دا دعا وي چې بسم الله اول واخره نو د شیطان الټې وکړلې، الټې پې ولګېدې او دا الټې وکړو چې دی منډې ووالې. ما له د هغه په دې الټو په دې منډه باندې خندا راغله. نبي علیه السلام فرمایي نو ګوره څومره برکات دي د دې. نو دعاګانې ویل پکار وي ځکه چې بیا به تا سره شیطان هم لګي او بیا په روټۍ کې برکت هم ني. نو د روټۍ نو معلومه شه چې دویم آداب دا دي چې د روټۍ نه مخکې په بسم الله سره شروع کول. او هغه بسم الله څه ده؟ یا عام بس بسم الله او یا داسې وایي چې بسم الله وبرکت الله، بسم الله وبرکت الله. د روټۍ نه مخکې دا دعا ویل پکار وي. دریم آداب د خوراک څښاک دا دي. هر کله چې تاسو څه خوراک څښاک کوئ که نه جي نو د دې آداب یو دا دي چې تاسو په ښي لاس سره کوئ. دا تاسو چې کوم خوراک کوئ دا په کوم لاس سره کوئ؟ لکه کوشش کوئ چې کله تاسو سکول یا اکثر زه دا هلکانین هم نو اکثر په ګس لاس باندې دي دا خوراک څښاک کوي. دغه رنګې بیا څلورم ادب څه دی؟ څلورم ادب دا دی که نه جي تاسو چې کله خوراک څښاک کوئ نو تاسو د خپل طرف نه خورئ. کله چې د ګوره اکثر دا خبر دسی چې کله د اکثر پینډي کنه یا واده وي یا خیرات وي یا هر څه یا ته ملمه یو ځای کې یا ته په خپل کور کې ناستې او په څلور کسان روټۍ ته ناستې اکثر پینډه د څلورو کسان وي یا درې یا دوی. نو کسان چې کله ناستې که نه جي نو دلته تا ته خبره دا کوي پیزانه چې ته کله روټۍ خورې نو د خپل مخې نه خوره، هر طرف ته لاسونه مه اچوه. دا ښه کار نه دی. ښه د آدابو خیال ساتل پکار وي ځکه چې تا سره کس ناستي هغه غریب به وړه به ولې خراب کړي نو هغه روټۍ به هم هغه د ستا د وجو نه خوري. نو کوشش پکار دی چې د خپلې مخې نه سړی روټۍ خوري، د خپل مخې طرف نه روټۍ خوړل پکار وي. څلورم ادب دغه دی. پنځم ادب دا دی د خوراک څښاک. دا هم د مسلم شریف حدیث دی. هر کله چې تاسو د خوراک څښاک کوئ که نه نو تاسو په ګس لاس سره مسکې مه خورئ ځکه چې په ګس لاس سره شیطان خوراک څښاک کوي. د دې نه څو غټه خبره ده ګوره. دا د دې نه بالکل ځان ساتل پکار دي چې په ګس لاس سره مو خوراک څښاک نه کوو، په ښي لاس سره کوو. شپږم ادب څه دی د خوراک څښاک؟ د شپږم ادب د خوراک څښاک دا دی وی کوم کس چې لوښي کې خوراک وکړي او هغه دې صفا کړي بالکل، یعنی په کاسه کې سپری نه دي بالکل یې صفا کړي نو دغه برتن د ده دپاره د استغفار کوي، د ده دپاره بهانه غواړي. دا اوس وګوره چې دغه لوښي ته صفا کړي د خوراک څښاک ده نو دغه تا ته دعا او استغفار کوي. ښه جي. اووم ادب څه دی؟ د خوراک څښاک اووم ادب دا دی چې وی کله چې د ستا د هات نه لقمه وغورځي یعنې د روټۍ وغورځي څه ذره وغورځي نو تاسو له پکار دی چې هغه روټۍ هغه ته روچته که ویې خوره. دا دغه خبره خو نه ده. او دغه رنګې او که چېرې مثال بعضې ټایم کې وګوره دا دسترخوان باندې چې موږ روټۍ خورو دا خو دسترخوان وي که نه، دا خو پاکي که نه، سړیران خو نه وي که نه. نو چې کله د ستا نه لاس نه وغورځېږي او یا د خولې نه وغورځېږي راویله ویې خوره. ښه خبره ده. او چې کله د روټۍ نه فارغ شي که نه جي د هات انځرو نه مخکې د خپل ګوتې وسټه، د خپل د دې لاس دا ګوتې نه دي نو دغه ګوتې وسٹا زکا ولی وسٹا گورو وجن تا بیان کرے دا وی تمہیں معلوم نہیں وی تا پتہ نشتا تا معلوم نہ دا کہ کانے کو کون سے حصہ میں برکت ہے چہ دا روٹے پکم حصہ کی برکت تھے اور دا مسلم شریف حدیث تھے نو پدے دا پدے میں عمل شروع کے کرم چ روٹے خورے خجی اتم نمبر ادب صدے اتم نمبر دا خوراک ساک اتم نمبر ادب دا دے اور دا ترمذی شریف روایت تے
چې تاسو چې کوم د خوراک څخه چې کوم لوښی دی یک هغه چاولي وي کو هغه دالي کلو بي کو ورسي نو د خوراک چې کوم لوښی دی نو تاسو د هغې د میز نه خوراک مه کوئ بلکې د سیډ نه خوراک کوئ. د سیډ نه مراد هم بیا دغه مهي ته چې ته به د خپل مهي نه سیډ ته خوراک کوې د میز نه به خوراک نه کوې. ولې ګوره وجه یې بیان کړه کیونکې درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے په درمیان کې د لوښي په د منځ کې برکات نازلېږي. دا د ترمذي شریف روایت دی. نو په کار ده چې مو تاسو د روټۍ چې کله خورو نو د لوښي د میل نه به خوراک نه کوو بلکې د سیډ نه به خوراک کوو. نهم نمبر د خوراک څښاک ادب دا دی. دا د ابو داود شریف حدیث دی او دغه روایت دی چې تاسو چې روټۍ خورئ نو کوشش کوئ چې یو ځای خوراک کوئ. ځان د دې خبرې دا مطلب دی چې ځان نه خوراک مه کوئ. دا د کافرانو کار دی. یو ځای کینې یو بل سره د مشران کینې مور او پلارونه خویندې یو بل سره کینې ښه مینه محبت سره روټۍ وخوري آپس میں ایک ساتھ مل کر کیا کرو اللہ کا نام لے کر چې د الله په نوم باندې روټۍ شروع کوئ او په یو ځای باندې خوراک کوئ تنهایي کې چې خوراک مه کوئ. اخو جدا خبره ده کوچر ماز بعضې ټایم کې موقع میلونه شي یا چې ته مصروفیت وي پلار دی چې ته تریا او ته ځان نه خوري یا ته مدرسې ته تلي او لیټ لړې هغه خیر دی خو دی باندې دغه پکار کوشش پکارو چې یو ځای روټۍ ته سړی کینی. ولې سړی روټۍ ته یو ځای کینی وجه بیان کړه اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی. ګوره قسم دې په هر یو شیز کې وجه بیان کړې ده کنه وی په دې کې به د ستا دپاره برکت وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو روټۍ یو ځای خورئ. او لسم نمبر د خوراک څښاک ادب دا دی چې کله تاسو روټۍ اراده وکړئ چې روټۍ خورئ نو تاسو دا خپل پیزار وباسئ. وجہ صدا ولې پیزار وباسو اس سے تمہارے قدموں کو آرام ملے گا. دې سره به د ستا د قدمونو د ستا د خپو ته به چې دی آرام ملاویږي. الله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.